کم کس چې د قرآن مجید بې حرمتي کړې وه د هغې د مور بیان رالی او په هغې کې هغې مورکۍ مکمل طور باندې کلیر کټ خبرې وکړې چې دې سړي سره یا د دې زوی سره د دغې مورې څه تعلق و، د پلار سره یې څنګه رویه وه، د رونو سره یې څنګه په کور کې رویه وه، او د کور نه دا کله وتلی دی او کور یې کله پرېښی دی. د دې سړي د مور نوم شایسته پروین دی او د دې د غزوي نوم سلیمان و. د مور د وینا مطابق چې تقریبا د دې پلار 3 کاله مخکې وفات شوی دی او د هغې نه بعد تقریبا 1.5 کال مخکې دا موږ د خپل طرفه حق کړی دی او موږ دا د کور نه ایستلی، بلکې دا په خپله د کور نه وتلی. د هغې وجه ریزن دا و چې په کور کې به جنګ جګړې کولې، نه زما سره رویه ټیک وه، نه د خپل رونو سره رویه ټیک وه، په ځمکه باندې هم لانجې وغیره شروع کړې، په جایداد وغیره بینک بیلنس باندې هم لانجې، او ډېر زیات مطلب په کور کې د مور سره د ده رویه بالکل ټیک نه وه. دې نه بعد دا بهر ملک ته لاړی چې واپس پاکستان ته راغلی. د دې نه موږ نه موږ خبر یو، نه موږ ته ویلي دي چې یاره زه پاکستان ته راغلی یم یا ګنې زه په پاکستان کې یم. د دې خبرو نه موږ بالکل نه خبر، ځکه چې دې سره موږ هېڅ قسم تعلق د هغه نه بعد نه دی ساتلی چې کله دې پلار وفات شوی دی. د پلار د وفات نه بعد د دې تعلق زموږ سره بالکل ټیک نه و او 1.5 کال مخکې موږ دا د خپل طرفه حق کړی دی او دا موږ د کور نه ایستلی، بلکې په خپله باندې د کور نه وتلی دی. د مور د وینا مطابق چې الحمدلله زه ښه مسلمان یم، ښه ټیک ټاک برابر یم او زه سره زموږ څه قسم تعلق نشته دی. سوات مدن کې تاسو ته ښه پته چې دغه واقعه مخته راغلې ده چې یو د سیالکوټ سره تعلق لرونکی دی چا چې نوم سلیمان دی، د هغې د مور د وینا مطابق چې نوم یې سلیمان دی. اوس البته چې دا د مور ده او که نه د دې معلومات هم کول پکار دي او تحقیق هم کول پکار دي. بهرحال بیا په سوات مدن کې دغه واقعه نه تاسو نور مخکې فردر ښه زمانه ډېر زیات خبرې ده، ځکه چې د تقریبا بېګا دا واقعه مخته راغلې ده، د هغه ځي خلکو کوم ردي عمل کړی دی، بیا د هغه سره څه شوي دي په منځ کې، نو هغه ټوټل قصې او ورڅن تاسو خبرې. خو چې دې کوم د مور دا بیان راغلی نو دې مکمل طور باندې هره خبره ډېره زیاته واضحه کړې ده چې یاره د دې کس کردار څنګه و، په کور کې د خلکو سره تعلق څنګه و او د دې نور څه رویه وه. بهرحال اوس څوک نور یو شان خبرې کوي، څوک بل شان خبرې کوي چې یاره دا پښتنو کې د انتشار د پیلابېدلو یو ذریعه ده، یو خبره ده. دا ټول د ذرایع معلومات دي، زما سره خپل څه معلومات نشته، ما ټول د ذرایع نه معلومات راټول کړل او تاسو سره مې مخته کېښوده. بهرحال خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ، انشاءالله ملاویږي نوي ویډیو کې. تر هغه د الله کې اجازت، د الله په امان.